حضرت موسی علیہ السلام چې کله د مدین نه د شعیب علیہ السلام د خوا نه را روان شو او ما وی هغه کونټه ځان سره اوچته کړه، کومه کونټه عصوا چې ځان سره حضرت آدم علیہ السلام د جنت نه راوړی، لس سیزونه آدم علیہ السلام د جنت نه راوړي، یو پکې دا کونټه و. نو شعیب علیہ السلام ورته وایي وی دا کونټه ځان سره واله تفسیر مدارک لیکلی دي، مدارک التنزیل دې کې به یو څو صفتونه دا اوس تاله خدای درکوي نو چې درکوي دا واله دې کونټه کې به یو صفت دی چې کلم تا ته د سوري ضرورت شي نو په ځمکه یې وها دې نه به ونه جوړېږي تاله به سوله درکوي. او که چرته شپه وه دا کونټه داسې وه چې هغه داسې د لرګي د پاسه داسې په پرتو یو شی لګېدلی، یو خو زمونږ کونټې وي یو طرف ته راته وي خلکو لاس کې نیولې، هغه یو طرف ته نه وته، هغه دواړو طرفونو ته به د پاسه یو امریک غوندې لګېدلی. نو د شپې به دا دواړه امریکونه تا ته رڼا کوي، دروازې که ضرورت ته محسوس کونه به دې جوړه شي نو سوري ته به کښېنې او د شپې به دا دواړه طرفونه درته رڼا کوي، د بجلۍ بلف لکه دې زمانه کې چې دی ډیوه د هغې فایده به درکوي. دریم چې په لاره ځې نو تکیه به پرې وي، واقعي د کونټۍ فایده مو ولیدله، کونټۍ ډېر زبردست شی دی. زه چې کوهي تور ته ختم نو ما کونټۍ راوانشته، هغې ما له ډېره غټه فایده راکړه، ځکه چې هغه لګې نو د خپو سره به د لاسو او د وجود زور هم راشي، نو سړی نه ستړی کېږي، کم ستړی کېږي، څه د خپو زور د په کونټۍ د لاس نه یوازې د لاس خو نه د ټول وجود زور په کونټۍ د پاسه ورپرېږدي. ځکه چې موسی علیه السلام الله تپوس وکړو ما تلک بیمینک یا موسی، لاس کې دې څه دي؟ هماغه کونټۍ ورسره وه. نو موسی علیه السلام ورته هي عصوایا، دا زما کونټۍ ده او په دې څه کوم؟ په دې احش بها علی غنمي ولی فیها معارب اخرى، زه پې پاڼې را څنډمه اونو د چیلو ګډو ته او نورې ډېرې فایدې دي پکې، ډېر معارب اخرى ډېرې فایدې. نا ورته وایي چې یو فایده خو یې دا شوه، دوه خو یې دا شوه، درېیمه دا ده چې تکیه به پې لګې. څلورمه فایده یې دا ده چې یوازې روانې دې کونټۍ سره خبرې کوه دا به دې ملګري شي. بعض یو سړی ځان سره لګي خبرې کوي، دې سره خبرې کوه، بس دا ځان سره ملګري کا نو د زړه هغه تسلي و د انسان ورسره راځي. او څلورمه فایده به سي چې مار لړم یا څه شی د له مخې له راشي ابه پې وهې اپې وجنه، دې څلورمه فایده شو. او پنځمه فایده یې څه ده؟ بله فایده یې دا ده چې کله ستا ته د اوبو ضرورت شي او کویني کاڼې پې اوبه به پرې راوځي. او بله فایده یې څه ده؟ که کوي وچته او بورقه پې نه وه او رسی پې نه وه نو دا ورښکته کوه، د دې کونټۍ نه به رسی جوړېږي او دا کوم ځای چې لاس کې نیسې دې نه بورقه جوړېږي، اوبه به پرې راوباسي، دې ته کونټۍ وایي. د ژوند ټول ضروریات به دې پې پوره کېږي په دې کونټۍ. دا ځان سره واخله. شعیب علیه السلام خو پیغمبر او د هر پیغمبر خپلې معجزې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم داسې یو معجزه ښکاره کړې وه. کله چې طفیل ابن عمرو دوسي په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړه او بیا ورته زه خپل کلي کې د ایمان او د اسلام دعوت چلوه، نو هغه وی الله رسوله مال یو نښه راکړه. نو نبی علیہ السلام ورته وی نښه یې دا ده چې تندي نه به دې رڼا خېږي. دا یو د هغه په وجود کې د رسول الله مبارک معجزه شوه. وی بیا خو به خلک وایي چې دا جوړ برګې مرض پرې راغی، وی ښځه دا رڼا به دې کونټۍ ته منتقل شي، کونټۍ نه به دې رڼا خېږي. داسې دوه صحابو په مدینه منوره کې د نبی علیہ السلام مبارک نه د شپې د جومات نه راووتل، چې راووتل نو د یو کس د کونټۍ نه داسې رڼا تله لکه د بیټرۍ په شان.
نو سمند روانو نو چې لاره کې یو خوا جدا کېده او بل خوا جدا کېده نو د هغه بل هغه کونټه یې رڼا شروع کړه. نو شعیب علیه السلام خو پیغمبر و سپین ږیري بوډا، نو هغه ولا کونټه یې ورکړه، وی دا پکې فایدې دي او دا ما چې دا کومې فایدې راته ذکر کړې نو ما حواله درکړه، دا په مدارک التنزیل تفسیر دی د قرآن شریف هغې کې لیکلي. کومه بیبي ورسره کومه ښځه یې وله په نکاح ورکړه، د هغه خو دوه لوڼه وي. نو صفورا ورته وي په سواد فی واورې سره صفورا. علما لکه غالب ګمان داسې دی چې ای ورکړه او دا هغه وه چې موسی علیه السلام صفت یې کړی پلار ته او ورپسې تلې واوره یې وسته. یا ابت ان خیر من استاجرت القوی الامین، بابا ته چې کم مزدور ځان له نیسې نوکر نو دا ښه دی ده ونیسه، دی پهلوان مضبوط هم دی، درنه بورقه په یک سر راوایسته او دی امانتګر دی، نیک سړی د خیانت د سترګو نه کوي، د لاس او د ژبې نه کوي. په لاره چې را روان و زه ځان نه رستو کړم چې زما وجود ورته ښکاره نه شي. نو ام غالبه ګمان دا دی، علما وایي چې همدغه صفوره یې ورته په نکاح چې بیا کله الله پاک خبرې ورسره وکړئ. ما تېره جمعه نه بله جمعه درته قصه کړې ده. نو رب العالمین نبوت او پیغمبري ولا ورکړه، وی اذهب الى فرعون انه طغى. زه فرعون ته په سر ختلې، سر ختل څه د خدای دعوی کړې ده ورځه او ځه. نو موسی علیه السلام یې زما ورور هارون ځه هغه به دې ملګری هو افصح مني لسانا، هغه د ما نه په ژبه کې لږ ښه دی، ژبه فصیحه ده او د وعظ او تبلیغ دپاره فصاحت او د ژبې نرمي دا ډېر بهتر شی. نو موسی علیه السلام را روان شو د بحر قلزم په غاړه په وادي سینا کې، کم کې چې وادي تی هم ده د هغې په غاړه راځي. اوس لوی روډ دی او سړک جوړ دی، هم تقریبا همدغه لاره وه، ځکه دې نه نږدې لاره بله کېدی نه شي. دا لاره نیغه ده، دې کې کوږوالی ځای په ځای راځي، پکې موړونه چوکونه او موړونه پکې راځي، خو دا نیغه راغلې د قاهرې ته. نو په دې لاره راغی چې راغی نو د الله د طرف نه حکم نو علما لیکي چې هلته هارون علیه السلام له خدای پیغمبري ورکړې وه، څنګه چې موسی علیه السلام له الله ورکړه نو هارون علیه السلام الله پاک پیغمبري ورکړې. او چې پیغمبر شو بیا خو د الله ورسره خبرې اترې شروع شي، بیا خو ولا الله وحی را لیږي، بیا فرشته ورته را لیږي. نو جبریل علیه السلام فرشته خامخا راځي، یا د الله را طرف نه نورې فرشتې پیغمبرانو ته راځي. نو هغه ته الله هلته کې اطلاع ورکړه چې تعالی مې نبوت او پیغمبري درکړه، د موسی علیه السلام نایب به وزیر به او ورور دی را روان دی، بیبي ورسره ده، بار استقبال له ولوزه دی ولا بار استقبال له دواړه یو بل سره ملاقات شو، ملاقات یې وکړه، یو بل سره ورته تر غاړه وتل. او چې کومه علاقه د موسی علیه السلام ما تاسو ته تېره جمعه ویلي فیوم ورته نن سبا وایي، غالب ګمان داسې دی. نور خو 3.5 زره کاله تېر شوي دی، حقیقت حال نه الله خبردار، خو دغه دی خلک داسې وي کتابونو دا لیکلي دي. نو دغې علاقې ته د خپل علاقې ته راغی، د خپلې مور سره ملاقات شو، د خپلې مور سره او ورور استقبال وکړه. بعضې علما خو دا لیکي چې مور له ورغې نو په لومبي وخت کې مور ونه پیژنده، وروستو بیا د مور سره خپل تعارف وکړه نو مور وپیژند. خو لیکن دا خبره د ما نه ده خوښه، ځکه هارون علیه السلام رور ورسره دی. نو چې رور استقبال وکړه او رور کور ته بوته نو د مور په پیژنګلو څنګه نه کېږي. چې څنګه کور ته ورسېد بیبي په کور کې کېنونه او هغه خپلې ګډې چیلې سنبال کړې، نو هارون علیه السلام ته زه چې ځو چې د الله کومه ډیوټي ده چې هغه پوره کړو. نو نیغ د فرعون خواله ورغی. زما رور فرعون په یو علاقه نه دی اوسېدلی، دی په مختلفو علاقو کې اوسېدلی دی. د ده د ښکار ځای جدا و، په دغه فیوم کې د ښکار ځای و، دی به ښکار د دغه علاقې له راته، ځکه دې علاقه کې اوبه دي، د دریای نیل نه نهرونه جدا شوي دي. موږ په خپله د یو نهر په غاړه باندې په ګاډي کې سفر وکړو، ما تپوس وکړم دا نهر وي دا د نیل د دریاب د نهر ته او دا ډېر آباده علاقه ده. اوس چې موږ تلي غنم لو شوي و. عجیبه دا ده چې موسم د دې ځای نه هلته یخ دی،
داسې موسم و هلته لکه زمونږ په وطن کې چې په فروری کې څنګه موسم وي، یخ ښکلې یخ موسم، د 10-11 بجو نه پس لږه غوندې ګرمي شي تر د 3-4 بجو پورې، خو هغه ګرمي سړی تنګی نه، نور سړی نه تنګی لکه فروری. او بیا د 4 بجو نه پس خشته ښکلې هواګانې لګي، دومره ښکلې هوا لګي چې سړی خوشحالی ورته، د شپې هم ښکلې یخه هوا لګي، سهار هم ښکلې یخه هوا. نو ما ته به ملګرو وي چې عجیبه ده موسم یخ دی، غنم لو شوي دي، لونه پکې شوي اوس زه راتلم، او ښکلې باغونه پکې وو، سبزۍ پکې وې، ډېره ښکلې آباده علاقه ده. دا فیوم دا ځان له ذله د یو علاقه نه ده. دې کې د موسی علیه السلام هغه کور هم شته چې په کوم کور کې موسی علیه السلام پیدا شوی دی، مور وسره او هارون علیه السلام. نو د فرعون دا فیوم علاقه دا د فرعون د ښکار علاقه و، دلته به ښکار لراته جیزه، دلته د بیل محلو جیزه ورته وایي. دا جیزه کې چې د کوم محلو دام هغه دی چې کوم ځای کې د دریای نیل نه نهر راغلی دی، د دریای نیل په دغه علاقه نهر بل راغلی، خو اوس نیل دغه علاقې نه لرې شوی دی، ډېر لرې تللی دی، ځکه دریاب خو تاسو ته پته ځای پرېږدي که نه، کله یو ځای وي کله بل ځای کې بیږي، نو اوس ته لر شوی دی. نو دغه نیر نن سبا نشته، هغه اوچ شوی دی. نو دغه دی په جیزه کې مره د خپل محلاتو ځای په ځای د دریای نیل په غاړه د دې فرعون محلونو ځان له جوړ کړي، اوړي کې یو طرف ته به ته، ژمي کې بل طرف ته به ته، خپل علاقه وه. لکه دلته کې چې د صدر یو ځای راشي پېښور کې ځان له ځای دی، ریسټ هاوس دی، په کراچۍ کې ځان له دی، خو دوی خو نن سبا د جزونو د موټرو زمانه ده، یو ګنټې دوله یو علاقې ته دی صدر کې راشي، پېښور ته راشي نو یو ګنټه دوه تېرې کې بیا ځي. هغه به د اوښانو او د اسونو پیاده زمانې وې، نو ګنټې دوله به نه تلل، هر ښار کې به د دې بادشاهانو محلونه، نو دا به په میاشتو میاشتو په یو محل کې اوسېدل. دغه وخت کې د فرعون محل چې کم موسی علیه السلام ورته د الله د طرف نه اتفاق دی، په دقه ځای کې چې کم د موسی علیه السلام د کور سره خوا کې نږدې او د نیل په غاړه او چې دې صندوق کې چولی او د فرعون محل ته تللی و، هلته یې نیولی و. هم په نیل کې نه دی غورځولی، د نیل نه چې کم وله جدا شوې ده، د نهر نه لکه تاسو ته پته ده د تنګي نه غټ نهر تللی دی، ثوابۍ ته تللی دی، او د هغې نه ځان ځان له شاخونه جدا شوي دي که نه دي جدا شوي. دقسې شاخ په دې شاخ کې موسی علیه السلام صندوق کې غورځولی، نو د فرعون محل ته هغه شاخ تللی، نو هغې کې بیا د فرعون جینکو وینځ روچت کړی. دقه وخت کې فرعون په د خپل محل کې دی چې تلل هارون علیه السلام ورته ورورې دا خو شپه ده، سهار به ورځو، سهار به لاړ شو. وی نه د الله حکم کې تاخیر راځي، ما ته الله حکم کړی دی او ستا متعلق هم کړی دی، راته ویلي دی اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، نرمې خبرې ورسره وکړئ، ستغې ورته مه وایه. ولې په نرمۍ انسان په زړه باندې خبره اثر کوي، نرمې خبرې وکړې. وی ورځو پې څنګه ورځو؟ ته راځه ما سره. موسی علیه السلام مخکې دی، هارون علیه السلام ورپسې دی، او شپه ده او عجیبه ده الله د طرف نه مدد ده چې نیغ ورغې په محل څوکیدار پېړو پې نه شو چې دا څوک دي، دروازه ورته کولو شوه، په بل ګیټ ورغلل، څوکیدار اړو ونه لیدل، دروازه ورته کولو شوه، په نورو ګیټونو نیغ ځي، دی خو پکې ماشوم پاتې شوی دی، په دې کور کې لوی شوی، هغه ته خو د فرعون د ملاس دی او د آرام او د ډوډۍ او د خوراک څاک هر څه معلوم دی، بس نیغ ورغې څوکیدار اړو په پوی نه شو چې دا څوک دی او څوک نه دی، او فرعون په کوټه درنه ورننوته او د خپې نه یې ونیوه، ویې اړقاو چې راپاڅېد، وي دا ته څه دلته څه کوې، ته څوک یې؟ هغه وی زه موسی یم. د شپې د خوبه ده ته تا خو ته ها ته موسی، ته د ما کور ته څنګه راځې؟ خو ماشوم لوی شوی دی ورسره، د 13 کالو پورې، د 13 کالو عمر یې دی د موسی علیه السلام چې د فرعون نه تللی دی، دا اوس تقریبا 10 کاله څه د پاسه واپس راځي، 10 کاله یې بار تېر کړي دي. نو فرعون غصه شو چې ته خو تلې، تا خو سړی وژلی، او همدقسې ورته وویې، وایي تا خو سړی وژلی، ما ماشوم لوی کړی، سړی دې ووژې لاړې، اوس بیا رالی. موسی علیه السلام ورته وی هغه زما جدا حیثیت، اوس مې جدا حیثیت دی،
انی رسول من رب العالمین د خدای استازی فرعون د خدای استازی الله را لېږلی او مبلغک رسالت د خدای پیغام د ترسو الله چې ما ته سویلی دي ادر ترسو وانا لک او زه ستا دپاره ګوره د نیک بنده راغلیم نیکي او ښه پیغام در کوم او زه به د ځانه د خدای په خبرو کې امین یم څه دویم دریم ټکې نه کوم ښه په نرمۍ ورته ووایي چې زه په هغه حیثیت نیم راغلی چې ستا په کور کې د ماشوم لوی شوی ما په حیثیت د زوی نه دې وخت کې په حیثیت د رسول راغلی په حیثیت د پیغمبر راغلیم ستا کور ته او خیر مې دله راوړلی فرعون که دا خیر دا ته خیر رسوم د ناصح یم ستا دپاره خیر خویم ستا دپاره که زما خبره دې ومنله الله دنه خوشحالېږي په دنیا کې په آخرت کې بادشاهي به دې برحالي قوم به دې تابع وي اوس ستا په خپل پیسه او په زور او په نیزه او په تور او په فوج باندې تکیه ده بیا به دې سره سره په الله هم تکیه راشي اوس دې داسې دونه ملګري دي بیا به دې الله ملګري شي ډېر په نرمه لهجه موسی علیه السلام لګیا دی خبرې کوي او د هغه سترګې سرې دي هغه خو وایي چې ښه ته ما ته دا خبرې کوې الم نربک فینا ولیدا ته ماشوم موږ نه ویې کړی ماشومان یې دلته نه دی تېر کړی موږ رکوټې نه لوی کړی موږ ستا تربیت نه دی کړی تا موږ سره وخت نه دی تېر کړی زموږ تربیت ته نه دی حاصل کړی ته ماشوم نه وې موږ سره دې وخت نه دی تېر کړی بیا سړی دې موجلی دی زما په قانون کې خو تا باندې د 500 سزا ختلې ده سزای موت ته خو مجرم یې ګوره دا خبرې مه کوه دا خبرې مه کوه دا وړې خبرې دي دا کچه خبرې کچه خبرې مه کوه وړې خبرې مه کوه درنې خبرې کوه دروند سړی ایمان راوړه په الله الله یو منه ته خدای نه خو فرعون برور نشه اوچتېدا او دې باندې زیاته غوسه ورله چې ته زما د محل ته به اجازه ته څنګه رالې او زما کور ته څنګه رالې او زما خپلې څنګه وړقول زما محل ته څنګه راغې موسی علیه السلام ورته دقې وخت کې چې کله موسی علیه السلام د الله پیغمبري ورکړه او دی ورته ووایي چې الله ګورې فرعون ډېر ظالم دی خو مې بدل پورې دی د قتل هسې نه جنجال جوړ نه شي الله وی دا کونټۍ به غورځی تاله داسې شی ما درکړه چې د فرعون پلار هم غږ نه شي کولی ستا سره داسې وستره زه دې یم که نه الله ورته وایي الله اکبر زه درته ګورم زما د سترګو ړوان دی الله وایي الله داسې سترګې نشته لکه که زمونږ په شان دی زما د نظر مخکې زه درته ګورم هېڅ فکر چې ونه کړې ځه ورځه پې بس خو چې دی نه صبرېده او موسی علیه السلام پوه شو چې دی خو اوس پولیس یا خپل فوج ته وایي یا ما له تکلیف را کوي خبره پې اثر نه کوي نو کونټۍ وغورځوله فالقا عصاه فهي اذا هي ثعبان مبین چې کونټۍ وغورځوله چې اجدها ته جوړه شو څومره اجدها ته جوړه شو الله اکبر داسې اجدها ته جوړه شوه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې یو میل لکه اوچته ودرېده یو میل او خولې څونه وه د دواړو جامو په منځ کې 80 ګزه فاصله وه 80 ګزه او تک سور او شین رنګ یې دا په تفسیر کبیر کې هم شته خازن کې په مظهریم لیکلي دي او زمونږ د حیواناتو یو کتاب د حیات الحیوان هغې پکې لږ نور هم زیات خبرې کړي دي لږې غوندې زیاړه او سره او زیاړه وه سره او زیاړه رنګ او په لکې ودرېده او د دواړو جامو منځ کې 80 ګزه فاصله او یو جامې په ځمکه کېښوده یو یې د ده د محل په دیوال کېښوده بس د چې وکتل د ټیزونو باران او چې څنګه دا خپل شکل دی مار وخو فرعون ته څنګه نو بیا څه چل وکړو بیا دا خوله راوچته کړه او د محل ته ور مخامخ کړه دا غونډ محل دی په دا خوله کې راوچته او ناګانې ګواښ وکړه په فرعون پسې چې ګواښ یې وکړو غرې واله
را ټوپې کړې د هغه خپل تخت نه د موسی علیه السلام د خوا راغی موسی بچ مې کړ زه راته نه وایم سم شکل بعضې علماو زمونږ لیکلي دي دستونه یې وکړل 6 نو بهر کې د هغې ټیک ده د یارې نه سړي نه غول بیږي یاره چې په سړي راشي نو غول ته بیږي خو دا 100 او 6 زما ذهن ځکه نه لي چې هغه وخت کې څوک و چې دستونه یې وله شمېرل نو ډېروالی عربی کې بعضې وخت یو سړی چاته ویله کوي دا خبره تا ته ما 100 کرته وکړو ته نه منې نو 100 کرته یې نه کړې مطلب دا چې ډېره مې درته وکړه ډېره مې وکړه نو ډېر دستونه ممکن ده کړې به وي ځکه دومره غټه اجدها و چې وي زما د مقابلې دپاره نو ده باندې به څونه هیرون اوس هم دا غټې غټې اجدهاګانې شته ټیک ده چې دومره غټه اجدها نشته خو تاسو د حیواناتو دا کتابونه وګورئ تاسو ته پته ولګي په دې ځنګلونو کې د افریقې او د امریکې داسې اجدهاګانې شته چې غونډه چیلی په خوله کې ونیسي او تېرې چیلی انسان نیسي انسان په خوله کې کلک ونیسي ځان ته یې ورو راکاږي نو تېرېږي غونډه انسان نو چې ده باندې ګواښ وکړه او دا خولې ور مخامخ کړه در او دانګل او امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې لیکلي دا د هغه تفسیر کې لیکلي دي چې دومره چې کوم خلق راغونډ شوي په هغوی دومره هیبت راغی چې 1000 کسان خو د بګ درنه چې یو په یو ورځه او بل په بل ورځه او بل په بل ورځه او بل شو 1000 کسان خو په هغې کې مردار شو بس چې کونټی موسی خدای ته وګوره خبره کو مذاکرات کو جوړه کو شیر او نسا مار دی په جنجال دی واړولو موسی علیه السلام فوراً کونټی ته لاس لري واپس د خپل امسا جوړه شو لاس یې ترخ کې ورکه او بار راوویسته داسې رڼی کوله لکه د سپومۍ او د ستوري د نور په شان رڼا چمکېده او بیا واپس په ترخ کې ومنډه ګریوان کې ومنډه واپس لاس سم شو دا 2 نښې مې دي موجوده فرعون ورته وی ما ته څه د پیغمبرۍ دلیل او نښه دې شته که نشته پیدا مې نښې بس فرعون هوښیار و چې ده سره دویمه نه کېږي که دویم هم خو مار دی اوس که یو کلپ یې راکړه خو والله که مې پته مو لګي وی داسې کار کوم موسی لږ مهلت ته ماله راکړه مشوره کوي دې کې بار میټینګونه شوي د موسی علیه السلام او د خو فرعون پوه شوي دلته زه لاس نشم ورجولی دونه خو فرعون ته پته ولګېده چې دې زه ګرفتارولی نشم دته لاس هم نشم اچولی د پسې فوج هم نشم لېږلی د پسې پولیس هم نشم لېږلی ځکه چې دومره اجدها جوړېږي چې هغې خوله 80 ګزې نو څونه کسان به په اړ وخت تېروي د سره زور نه کېږي خو څه طریقه جوړو چې څه چل ول جوړ کړو ځکه ده به څه وی فرعون وی انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای یم راکوټ یم لوی خدای او د خلکو دونه په ده باندې اعتماد او عقیدت و چې د ده ته نشم ویلی ګورې خلکو به ورته خدای وی سجدې به ورته کول عقیدت وره د خلکو له به پیسې ورکړو دولت به ورکړو مال به ورکړو سره به ورکړو خلک یې خپل قوم ښه خوشحاله ساتلی و ما د مصر په عجیبګر کې د فرعون بوتان ولیدل واړه بوتان یو لیش 2 لیش دی یو فوټ 2 فوټه دا پراتو دی په دې ملګرو ته مې ګوره دا هغه بوتان چې د تقریر کې ویل چې خلکو د بوتان ساتلی او په کورونو کې پراتو سجدې به ورته کول یو فوټ د پیتل او د تانبې بوتان د اوسپنې بوتان د سرو زرو بوتان او شکل د یو ځای کې د تانبې او که پیتلو هغې کې د یو ډانچه پرته وه په عجیبګر کې نو ما انیس احمد ته مې بچی وګوره مې یو سړی ګورې د شکل نه خشته و ځکه هغه شکل د تانبې د پیتلو ډېر خشته او ښکلې مزېدار د شکل مخ رونق سترګې پوزه غوږونه دا هر څه مزېدار او دلته کې ولا په دې زنه باندې ولا د اوسپنې یو شی جوړ کړی په دې زنه نو ما کتاب کې تاریخ کې پیدا کړل چې دا څه شو دا د فرنچ ګیره وه دا اوس هم چې بعضې خلک فرنچ نمونه ګیره پرېږدي دا د فرعون نقشه ده دلته یې خریلي په دې یو طرف او په دې بل طرف او په دې زنه د پاسې اوږده پرېښي وړنه
اوږده پریخي په دې دنه د پاسه، نو د ده دغه ږیره وه اوږده. او بعض علماو لیکلي دي چې نه دې ږیره خیلی و، ږیره یې نه پرېښودله، خو چې دی به کله مړ کېده دا فرعونیان، نو دی به وصیت کو چې ما له دلته کې په دې زنه د پاسه ږیره کېدی چې زه مرم چې دا ږیره مې په دې زنه د پاسه پرتی، نو مصنوعي ږیره به یې وله په زنه کېښوده، صرف په زنه ابا ویدانده وه. نو اوس هم د ده چې هلته څومره بوتان او تصویرونه پراته دي په عجیبګر کې، د ده یوازې نه د نورو فرعونیانو د نورو بوتانو، نو هغې ولې د ږیرې په ځای دلته کې یو موږی غوندې دی ځنې لاندې ویدان کړی، یو موږی دی بس بدې لګي. زبارونو نصیحت لبه ورته فرعون وی مشوره کوم، دا کوم هغه کوم، نن سبا او خپل میټینګونه هوښیارو فرعون چې ما حول ته خراب نشي. اخیری چې کله موسی علیه السلام پوه شو چې دې خو نور نه سمېږي، دې کې نورې ډېرې واقعات منځ کې راغلي دي، دا یو ورځ نه ده، دوه ورځې نه دي، درې ورځې نه دي. موسی علیه السلام دمکی ورکړي چې ګورې ای ظالمانو، قوم ته دعوت ته ایمان ورکړی د فرعون قوم ته، هغې ایمان نه دی راوړی، خو د فرعون تابعدار وای، فرعون ته خدای وي. نو کله پې الله پاک وینې نازلې کړي دي، کله پې الله پاک مولخان نازل کړي دي، کله پې الله پاک چیندخان نازل کړي دي، مختلف قسم عذابونه. او چې کله به عذاب راغی نو فرعون به موسی علیه السلام راوغوښته، وی ته راشه څه مشوره کوو، میټینګ کوو، څه د عذاب خدای ته ووایه چې لرې کړي، څه چل کوو، موږ څه مشوره کوو، کېدای شي موږ مسلمانان شو. دوه قومه په مصر کې اوسېدل، یو د فرعون د فراعنه او چې کوم تابعدار خلک وو، او یو د موسی علیه السلام قوم. د موسی علیه السلام قوم دا هغه چې د موسی علیه السلام د بني اسرائیلو، یعقوب علیه السلام 12 زامنو، 12. یوسف علیه السلام خو د مصر بادشاه شو، نو بیا پلار یعقوب علیه السلام سره د 11 ورونو مصر ته راغی. نو یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره 12 زامن په مصر کې آبادو. نو دا د 12 بچو اولادو کله چې د مصر نه تلل نو 7 لکه تللي دي د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی، د یعقوب علیه السلام اولاد بنو اسرائیل 7 لاک تللي دي، د ماشومانو ښځو او د لویو وړو ټولو سره 7 لکه. نو دا د موسی علیه السلام قوم د فرعون، او دوی به د موسی علیه السلام د قوم نه دومره خراب خدمتونه اخېستل چې د حد نه وو. پټي به په دوی کرل، زمیندارۍ به په دوی کول، ګوړ او چارې به په دوی کول، لارې به په دوی صفا کول، د جوړیتوب خدمتونه به یې اخېستل، ښځو نه به یې په کورونو کې کارونه اخېستل، په کور کې دننه به د موسی علیه السلام د قوم ښځو دوی خدمت کو، سړو به ورله بار خدمت کو، ماشومانو باندې به خدمت کو، بس دی د غلامۍ په ژوند کې چولي د 24 ګنټې خدمتونه. او زما وروڼو یوازې دا 24 ګنټې دا خدمتونه نه، د محل کې د ګلکار سره کارونه، د مزدور لیبر کار، دا ټول د موسی علیه السلام د قوم نه به یې اخېستل. نو بس اخره کې یو به راته صرف ویم، یو عذاب به په هغوی په دوی بنو اوسېدل به ګډ، لکه یو ځل پې الله وینه کړه، ټول هر څه یې ورته وینه کړل. چې وینه یې کړه نو د موسی علیه السلام د قوم د بني اسرائیلو کویانو کې به اوبه وې، د دوی کویانو کې به وینه، د هغې منګو کې به وینه وه، او د موسی علیه السلام د قوم په منګو کې به اوبه وې. وی هلکه لږې اوبه تاسو راکړئ، زموږ ټوله وینه ده. نو جام به یې د اوبو راډک، دوستان به مو خپل او تعلق هم و یو بل سره، او هلته یې نوکرۍ پې کولې، کارونه یې پې کول. نو چې د جام نه به یې د اوبو راډک د بني اسرائیلو کس او د موسی علیه السلام قوم او د فرعون قومي له به یې ورکو، نو د ده په لاس کې به اوبه وې چې د هغه لاس ته به لاړ، هغلته به د وینه جوړه شو. تر دې حده پورې بعضې مفسرینو لیکلی دي چې یو کس ډېر تږی و، نو د موسی علیه السلام قومي ته یې وی الی اوبه را، وی زه خو در کوم خو تا سره وینه کېږي، وی داسې وکړه خوله کې اوبه راواله او زما خولې ته یې راواچوه. هغه وی ښه، نو خوله کې اوبه راواغېستې د موسی علیه السلام قومي، او د فرعون قومي ته یې په خوله کې ور واچولې. نو د موسی علیه السلام د قومي په خوله کې اوبه وې، د هغه خولې ته چې ورسېدې وینه ته جوړه شو. ملخان او چیندخې او دا عذابونه، او چې کله به عذاب راغی فرعون به دې غلې راوغوښته، او یې ګوره دا عذاب ته خدای ته وایي لرې کړي، مذاکرات کوو، مسله جوړو، بیا به د خپلې خبرې نه رسته شو، بیا به د خبرې نه رسته شو چې څه وعده به یې کړی وروسته به شو. اخره کې
موسی علیہ السلام ورغی دې قوم ته نصیحت ولا وکړه وته وی ښځه داسې کار دی ایمان خو ظالمه نه راوړي یو کار وکړه بس ما خپل کار وکړه ما د الله د طرف نه چې کوم دعوت و عدل درکړ د بوله کله پیغور ورکړي موسی زما بنګلې دي موسی خو ته خدای سینګ پیغمبر بنګله دي نشته اے موسی زما لاس کې دې بنګلو ته وګوره څنګه ښکلې بنګلې دي زما تا خو بنګلې هم نشته لولا القي علیه اسوره من ذهب که ته د خدای پیغمبر بنګلې هغه زمانه کې به رواج و د سړو به بنګلې اچول ښځو د ښځو جدا بنګلې د سړو جدا خو زمونږ جنت کې به هم خدای پاک سړو له بنګلې ورکوي نو زمونږ طالبان وایي ښه بنګلې به اچوي سړي نو مې دا ګړی چې مونږ اچول دا بنګلې نه رسي خو مونږ سره بلد یو نو بدې نه ښکاري د ښځو جدا ګړی ده د سړو جدا ګوتې سړي او ښځې نه اچوي شي ګوتمې لیکن د ښځو جدا ګوتمه ده که هغه سړی واچي بې بدې ښکاري د سړو جدا ګوتمه ده هغه سره خوند کوي دقسې بنګړي به سړو اچول او ښځو نو فرعون وی نو زما بنګړو ته ته خو کمزوري ملا صاحب یې اوس هم بعضې خلک مولیانو له همدغه پیغور ورکوي ماړه ته خو زه کمزوري ملا صاحب یې امامتي کې او مونږ ټول عمر زمونږ خیراتونو ډوډۍ دې خوړلې دي او ته به راځې ته به باچا کېږي ته به گورنر کېږي ته به وزیر کېږي دا پیغور اوس هم ګورې خلک ورکوي دا هغه فرعوني مثال دی چې فرعون به کوم مثال ورکاو ته پیغمبر وي مال به دی دولت اوس پیغمبر سره د مال څه تعلق دی مال خو ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که د دنیا د دې مال عزت او عظمت د خدای په نظر کې د مچ د وزر برابر و د مچ د وزر نو کافر له به یو ګوټه به هم نه وي ورکوي الله په نظر کې خو د مال خو د دنیا د ژوند د تېرېدو یو ذریعه ده مقصد خو نه دی د دنیا ډول ډال او بنګړي دا خو د دنیا د ژوند د تېرېدو ذریعه ده اصل تاج د سرو تاج د سرو بنګړي دا نبوت او پیغمبري ده هغه خدای موسی علیه السلام نه ورکړی بیا ورغې وی ښه بس اخري خبره کوو جوړه کوم بس ته پوه شې چې ایمان نه راوړې بلا در پسې ستا قوم زما قوم ما ته پرېږدې چې دا بوځم خپل وطن ته زما نیکه یعقوب علیه السلام چې د کومې علاقې نه راغلی بس زمونږ دا قوم پرېږده ته به بیګارونه کې کمزورې مزدورۍ پکې او ښځې درد راله غلامان او وینځي کړي دي چې سړی دې غواړي هغه پکې ماشومان دې راله وجلي دي واړه هغه صبر ته چې د بله جمعه وکړم دا پرېږده ما سره چې دا زه خپل وطن ته بوځم نو بس هغه وایي دا چې ته پرېږدم دا که مې پرېښودم پټي به څوک کوي ماله مزدوري به څوک کوي ماله به ګټې څوک اوچتوي ماله به نهرونه څوک کوي ماله به لارې څوک صفا کوي ماله به ټټۍ دا لښتي څوک صفا کوي ماله به جارو څوک وایي مونږ له به کټوی څوک پخوي زما ماشومان به څوک لوبوي زما د قوم زما د ښځو د قوم خدمت به څوک کوي خدای پاک بس موسی علیہ السلام نه سمېږي کونټۍ ور وویسته بس اخیری بس تب نور سړیتوب باندې پې نه شوې هغه بیا چغې کړې کونټۍ ته ګوتې کا بس موسی علیہ السلام بس وی خبر اخیری خبره کوو ته شیخ قابو کا موسی علیہ السلام کونټۍ راوچته کړه وی څه وی داسې زما یو ګمان دی پته ته جادوګر ماته ښکاري او دا پراپیګنډه یې د لومبۍ ورځې نه لګولې نو داسې کوو یو اخیري فیصله بس ما ورته کوو اوسه کېږه ما کونټۍ بیا ونه غورځئ اخیري خبره کوو اخیري دا چې زه د دې خپل علاقې جادوګر راغواړم مقابله ورسره وکړه نو که هغې وګټله نو ته به جادوګر یې او که تا وګټله بس بیا دې خبره وکړه د موسی علیه السلام کې یقین و چې زما دا شیخ جادو نه دی وی ډېره ښه بس فرعون اعلان وکړ په ټول مصر او علاقه کې وی چې څومره جادوګران مشران دي ټول راغونډ کې ټول یې راوستل فرعون ته مخامخ وی دغسې موسی د امسا نه دغه جوړوي مار جوړوي وی موږ هم جوړولی شي او د مار د امسا نه د پړو نه هم دله جوړولی شو بس فرعون خو پې شو بس مقابله کو بس د جادوګر یو څو مشران یې راوستل کم ځای به مقابله کو موعدان یوم الزینه اختر له به دوی یو بار میدان ته وتل هلته به یې سرکس یو میلې لګولې وې
لکه اوس هم په سرکس میله یو ځای کې لګي که نه هغې کې به شرابونه هم څکلې کېدل زناکاری به هم پکې کېدی بادشاه به مو وزیران به مو یو میله به وه وی بس هغه د میلې ورځ او د میلې ډاګ او میدان مطلب د موسی علیه السلام دا چې زما دا غلبه دا ټوله دنیا په خپلو سترګو وویني ښه تیارې وکړه د میاشتو جادوګرو ښه تیارې یې وکړه او دې رسول د پارې اوبه ورکړې د پارې او چې چاله د نظربندۍ طاقت و امر المیدان ته یا خوا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دی دوه په دوه بل خوا فرعونیان او د هغه جادوګر دی چې کوم مشر جادوګر د ټولو هغه وی یا موسی موږ مخکې وغو اما ان تلقي و اما څنګه دی ان نکون نحن الملقین ته مخکې غورځې که موږ مخکې وغورځو موسی علیه السلام تاسو مخکې وغورځو فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى دا هغوی رسۍ چوکې چې وغورځولې نو هغه منډې والې خو یخیل الیه دې نه علما معلوموي چې په حقیقت کې هغه عقیدې نه نظربندي غوندې بعض علما وایي په دې پاره لګولې وه په یو خاص انداز تکنیک باندې چې پاره ګرمه شي نو هغه حرکت شروع خیر یو خبره درته وکړم ما چې څه ولیدل د دې زمانې د خلکو داسې ټکنالوژي دوی سره پرته وه چې هغه ټیک ته چې موجوده زموږ الکترانیک ټکنالوژي به نه وه بله وه خو زه درته کومه قصه ستاسو عقل به حیران شي چې دې له الله کم طاقتونه ورکړي دې څه کړي اوس هم نظربندۍ که ستاسو خیال یې جادوګران په دې میلو کې وي که نه لوټه به تشه چې ویړه کوي اوبه یې پکې دا جادوګر یو نظربندي غوندي په حقیقت کې پکې اوبه دي تا ته داسې ښکاري لکه دې کې چې څنګه شیشې نه خوري ما مخکې جادوګر په خوله کې بلف میده کې شیشې ویې خوړې چې چاړه په خوله منډي که نه منډي نو په حقیقت کې خو ته راکه بالا چاړه دی ور په خوله منډم چې د پلاټینګ شي دا خاصې مونږ ته ښیي دا چې دا د په خوله منډم نور په خوله نه منډي نو بس وروره قرآن وایي قرآن وجاءوا بسحر عظیم چې الله وی لوی سحر را میدان تک الله وی بندنا الله چې یو شي ته لوی وی خو لوی به یې که نه لوی سحر میدان کې وغورځاو ډېر لوی سحر او موسی علیه السلام باندې طبعي او فطري لږ هیبت هم راغی چې خدای دا به څه کېږي دغه ټولې رسۍ منډې وی ټولې کونټۍ منډې وی او دا ټول دنیا لاسونه پړقۍ ټپار خېږي چې موسی علیه السلام او فرعون وګټله جادوګر وګټل او جادوګر مخکې فرعون ته ویلي وی که مونږ غالب شو څه به کوې پیسې انعام به راکوې وی انعام نه ټول به د اسمبلو ممبران کو د شورا ممبران څوک د سینټ او څوک د قومي اسمبلۍ څوک د صوبایي اسمبلۍ من المقامات ته نږدې خلک به یې تاسو هغوی له ښه ډاډ ورکړه لالچ یې ورکړه چې دا رسۍ او دا منډې ترړې وی دی کې الله پاک موسی علیه السلام ته شی غورځوه که امسا وغورځوه او چې امسۍ څنګه وغورځوله او لوی اجتهاد یې جوړه شوه او یو خولۍ یو جامې د میدان په یو سر کېښوده او بله یې په دې بل سر کېښوده او لکه د قینچۍ چې راغونډه کړه فاذا هي تلقف ما یأفکون چې سیب دروغ جوړ کړي وو الواق یې تیر کړل الواق پېژنئ دا مشران پېژني کشران خو د نوې پښتو بلد دي زړې نه دي بلد الواق دې ته چې خوند پې ونه وي او شی یې تیر کړي ظفر لاله داسې ده که او یا شی الواق تیر کړه الواق دا چې شخوند یې پې ونه وه تلقفو شخوند یې ونه وه او چې هر څو غونډې تیر کړل او چې څوک شی تیر کړي نو خېټه خو غټېږي که نه غټېږي مار کې دا صفت دی د مار خېټه خو څه داسې غټه چاټۍ خېټه نه چې د شي پته پکې نه لګي مار خو چې شی تیر کړي نو موږ تاسو نه دي کتلې اکثر دا ماران تاسو وګورئ نو لا ولې هغه شی په دې خېټه کې لکې رالکې غټي ورو ورو ازمیږي نو خېټه کمیږي نو چې دې کونټۍ که مار د موسی علیه السلام جوړ شو او دا هر څه یې تیر کړل خېټه یې پېډ ونه لقېده بس جادوګر پوه شو چې دا زمونږ دا خبره جادو دی او د موسی علیه السلام دا خبره جادو نه دی دا د الله د طرف نه معجزه ده بس ټولو جادوګرو اعلان وکړه آمنا برب موسی و هارون د موسی او د هارون په رب زمونږ ایمان بس دې کې دویمه کېږي نه مونږ دا حق ښکاره شو مونږ ولې جادو کوو
او فرعون خو پېښ شو چې دا خو په زرګونو جادوګر زما د قوم لاړل مسلمانان دا خو نورم کېږي نو دمکي ورکړه فورا فرعون او څه وې تا موسی علیه السلام ته غږ نه کوي هغه ته خو ټرته هم نشي کولی غږ هم نشي کولی هغه جادوګر ورته وایي ښه ما نه بې سلام ایمان راوړه ای دونه هوښیار دی ما نه بې سلام که دا شی حق و ما ته به م ویلي په غوږ کې پټ چې شی حق دی نو ما به ویلي چې حق دی نو تاسو ما نه بې سلا ایمان راوړه دا تاسو ته جوړ د پټه سکیم هم جوړ کړی و دا ستاسو کې موسی مشر جادوګر دی دا ستاسو مشر چل درته ده خولی دی دا ما ته هم سازش جوړ کړی و چې ته به دا وکړې موږ به دا وکړو بیا به در باندې ایمان راوړو دا خلک به مسلمانان شي زه ستاسو په سازش نه پوهېږم څه دا تاسو مخکې سره یو بل سره سازش جوړ کړی او لاس او خپې به دنه پرې کړم خې لاس او ګس خپه یا ګس لاس او خې خپه دنه پرې کوم او په سولی کوم دمکي ورکړه هغې وې زه مړه که ته موږ مړه کې موږ به خپل خدای له لاړ شو موږ به الله ایمان راوړی دی زه تیزه نه ته څه کولی شې هېڅ هم نه شي کولی بس دقه ځای نه خبره جدا شو موسی علیه السلام په دې فکر کې و چې اوس په څه طریقه باندې ولې زور نه چلېږي ورسره یعنی یو علاج یو مارو بس زور نه چلېږي ولې هلته الله وایي زور مه چلوه زما کار دی زه کومه الله وایي ته به زور نه چلې چې سبا څوک دا ونه وایي چې دا اسلام جوړ په زور راغلی دی څوک دا ونه وایي چې خدای څوک خپلې مردۍ ته نه پرېږدي او په زور یې مسلمانوي او په مار ولا ټک ورکوي نو په زور یې مسلمانوي او څوک دا ونه وایي چې اړه خو یې نو خو دا د مار د ټک د وجې نه مسلمانان شو داسې نه زه ورسره داسې چل کوم بیمار یې دله بېغمه کوم زه یې دله برابروم هم ټول نه بعضې دا سرکرده چې کوم تو هغه سرکشي کړې ده ځه څه چل جوړوه بني اسرائیل وباس نو موسی علیه السلام د خپل قوم ته ووایي وایي څه په طریقه د شپې وځو بېګانه دوی خو موږ نه خبرېږي او موږ د شپې ورسره په کورونو کې یو څوکۍ وله کوو د وینځو څنګه به دین از شپې راوباسو که موږ ته راځو خو موږ خو نه پرېږدي وایي موږ کې واده دی کالي دی واده کالی دیواله په دې یقین نشي نو هر یو کس هغه خپل مالک ته نه کې ته واده لري بیګاله مونږ نه راځو ښه دا کالی دی واده لري بیګاله نه راځو کالی دې غون کلال او موسی علیه السلام په دې ځای کې راووتل چې راووتل بحر قلزم دی یو طرف ته بل طرف ته بل دریاب دی یو بحیره ده میانس کې اوچه لار وه اوس هغه اوچه لار نشته اوس پکې نهر سویز جوړ شوی دی برطانیې چې په دې علاقه حکومت هغې پکې نهر سویز جوړ کړی دی هغه زمانه کې نهر سویز نو د موسی علیه السلام روغه لاره اوچه خطا کړه او په بحر قلزم ورغی قوم ورته وایي دا دې څه وکړل سمه لار دې پرېښوه په بله ورلې وایي بس ما ته الله وایي تاسې ده نو چې څنګه الله وایي ځه یا الله قوم خو ټول وایي چې دا لاره غلطه ده دا خو په سمندر دریاب ورله دغه دی د بحر قلزم دا د بحر فارس نه یو چوه راغلی ده خو چوه څه بحر قلزم د سمندر دریاب دی کشتۍ لوی لوی غرونه د غرونو په شان بحري بیړۍ پکې ګرځي یو خوا غر دی لوی غر دی یو طرف ته او بل طرف ته وادي سینا او د تیه میدان دی کې راغلی لار دی غله الله ما ته خو ټول قوم وایي ته درته یم او دې کې فرعون خبر شو چې خبر شو فرعون ورپسې د 200,000 لښکر راوایست 100,000 تیر انداز غشو والو 100,000 شاه سوارانو 100,000 نیزو والو او سره د خلکو ټول دو سره روان شو اسونه دی او اتیان دی نیزي دی نه پرېږدو چې ته دوی به موږ نه کم خوا دي وتوی قوم وتوی او یو خوا په دریاب دی راوغورځولو بل خوا دشمن دی راپسې مونږ درته وایو چې لار دې غلطه ده مونږ سره خو چاکو چاړم نشته به څه کوو موسی علیه السلام هم فکرمند شو الله ته وایي انا لمدرکون دغه دی الله راغلل دا پس فلما تراءى الفئتان یو بل یې ولیدل قال انا لمدرکون قالوا انا لمدرکون قال اندېښو سه الله څه دې وکړل الله سره دا څه وشو مونږ خو هغه دې مخامخ کاري کلا تاسو نشي را لاندې کولی زه در سره یم
زه شابه چې در حق الزم ته راورسېدل الله اوس څه وکړم وی په دې کونټۍ دریاب ووهه دریاب په دې کونټۍ باندې او 12 لارې درته جوړوم 12 د قوم دي هر قوم پوه کا چې په یو لار به خپل قوم ځي او چې کونټۍ باندې سنگ دریاب وواو 12 لارې پکې جوړ شي 12 او الله اعلان وکړ موسی علیہ السلام اعلان وکړ 1 نمبر لار د پلان کی قوم 2 د پلان کی 3 د پلان کی 4 د پلان کی شابه جدا کېږي چې دا تقسیم شي چې ضرب تیر او په دا دریاب کې په دا ویخ کې ولا فورا الله هوا ولا ګولا او چې کوتا او او په میاس کې ودرې دي او په خوش بیګي ودرېږي نه ودرې دي لکه شیشه غوندې چې یو بل تخکاری کې یاره پیرانش بدی روان شو په دریاب کې زی چې دوی پورې وتل دغه فرعون را ورسېد وی د فرعون لږ تساهل وکړ چې یاره نه ورځم جبرئیل علیه السلام په یو اس په سور راغی چې هغه اس په چې دا وار راوړي داسې اس په باندې وه نو چې هغې د دې اس مخې ته کړه نو د فرعون د اس هغه بوی پرې ولګېده نو چې اس په دې مخکې شو ورپسې شو د اعلان وکړو وی دا زما د هیبت نه دریاب شلېدلی دی زه رب یم خو موسی رانه ووته ما وشلو بس ورپسې شو او چې ورپسې شو د دریاب میانس ته شو او موسی علیه السلام پورې وت وی کونټۍ دریاب له یوسه چې یو ویړله بس دریاب جوخ شو ولکه فوج سره د فرعون خدای په دریاب هلاک کړ واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون ټول به تباه کړل او تاسو ورته کتل ځکه چې دشمن د دشمن مخکې هلاکېږي دا سم خوند کوي ټول هلاک شو قصه ختم دغه خدایي وه دغه فرعون الله پاک حکم وکړ دریاب ته بېبارې وغورځوه او دغه وخت سره چې ځنکدنو د مرګ فرشتې یې ولیدې چغې مو والې انی آمنت بربی موسی پر رب نه مې ایمان دی الله وی کلا دغه اوس نه کېږي اوس خو دې دوزخ ولیده د مرګ فرشتې دې ولیدلې اوس ته ایمان کم ځای قبلېږي الله وی الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه بدن دې بچ کومه چې تر قیامته پورې خلکو دپاره د عبرت نمونه شي نو دریاب بار وغورځو قوم ګرځېده چې زمونږ اووه لکه فوج خو تللی دی پته یې ونه لګېده څه شو اووه لکه دي څه شو هغوی خواړو څه پته نه لګي دا په کوم طرف لاړل چې هغوی رالل ګرځېدل د فرعون لاش د دریاب په غاړه پروت و باقي هر څه ختم او غرق شوي دا پسه غرق شوي شو د فرعون لاش یې ونیوه راویړو یو ځای ته یې یوړو د دې به خاص صندوقونه اوس الله خو وعده وکړه چې ته به عبرت نمونه به یو خاص صندوقونه په هغه صندوق کې ښخ کړه او د هغې به قانون ده چې د ده به کوم سره او سپین او کالي اب یې ورسره ښخو که د غله پې پېښ شوي دي چې دی د خنزیر دوی سره خو بلا مال دی او کالي دی او دولت دی هغې د شپې تللی دي قبر نه راایستی دی او ټول کالي مالي هر څه یې ته وړي دي هغوی وړی دی قوم بل ځای ښخ کړی دی چې بل ځای ښخ کړی دی هلته پې غله پېښ شوي دي هغې تللی دي هغې بیا راایستی دی کالي دې دغه کړي دي بیا بل راغلی دی بل هغې بیا راوړی دی او په احرام مصر کې ایښودی زمارونو دې ته رعمیس ثاني وایي ما ولید د مصر په عجیبګر کې د چې ورغلم د مصر عجیبګر ته میوزیم ته د هغې سیل مې وکړ دې ملګرو ته مې د فرعون له ورځو خو د ملاقات په نیت نه ګورې د سره موږ څه کوو د زیارت په نیت نه ګورې د سره موږ څه کوو کافر دی مې د پیغور په نیت ورځو په بدر کې چې اویا کافران مردار شو اویا نو نبی علیہ السلام په ساروی باندې زین واچو په سکته واچوله وی ورځمه نو ورغې صحابه ورپسې نو دی په یو کوی کې د ابوجهل او د هغه د ملګري غورځولي نو پیغمبر علیه السلام د کوی په غاړه ورته ودرېد د څه په نیت ورغې د فرعون د ابوجهل د پیغور په نیت هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا اے ابوجهله چې خدای سره کوم وعده کړې وه هغه مومنته انا قد وجدنا ما وعدنا مونږ سره چې خدای کوم وعده کړې وه خو مونږ سوچه رښتونې ومونته
مونږ له پته تاسو مونته ارمان که ایمان هم راوړی څنګه به ښه وه پیغور له ورغی نو ما دې ملګري پیغور په نیت ول چې مخامخ ورته ودرېدم ای مې خنزیر زویا ټیزنه بېغیرته دوسه ارمان که تا په موسی علیه السلام ایمان راوړ څه خبره خوار شوی دلته پروت دی لاس لقولی شي خپله قولی شي صندوق کې پروت دی لاس یې داسې دی داسې لاسونه داسې دي د دې د مړي طریقه به دا وه چې مړ به شو لاسونه به ورته داسې کېښودل چې مړ به شو دې طریقه وه په هغه طریقه باندې لاسونه پراته دي د ټولو چې څومره پراته دي بلا فرعونیان دي دا دویم نمبر دی سر کې لومبې دی پروت دی په صندوق کې او هغې ورته ټمپریچر برابر کړی دی ګړی ورته پرته ده چې دې وخت کې دونه یخني د دې وجود ته پکار ده چې دا وجود خاص خیر هم نه خرابېږي خو الله او دغه یې ته کړي دي چیړې او ټوکړې موکړې دې ته کړي دي غاښونه هم ښکاري نوکان هم ښکاري تک تور وجود یې دی اوس دې وخت کې تک تور اوس خاص شکل یې دی اوږده پوزه او دا ګنده شکل عذاب نه پر حالانکه هلته په دغه میوزیم کې د خپل دانچه ما ولیدله د پیتلو ډېره ښشته وه کوم بوتانو د ډېر مزېدار نو دا په هغه صندوق کې پروت دی او په ډېر تک تور او څښه نور هم ورسره دي نورو له خوا هغوی بیا هغه خپل دغه ورکړي دي هغه کیمیکل په هغه کیمیکل یې محفوظ ساتلي دي دلې هم اوس کیمیکل ورکړي دي فرانس ته یې وړی و کتبه ورسره پرته وه چې کله دې قبر کې ښخه و چې بیا په هغه احراماتو کې ښوده هغه خپله کتبه ورسره وه نو پته یې لګي چې دا همغه دی او بیا یې فرانس ته یوړو هغې یې د غوښې ټېسټ وکړ نو پکې د بحر قلزم د دریاب د مالګې اثرات و پکې وی او دا همغه غرق شوی والا دی نو داسې پلین پراته دي ټول خلک ځي او ګوري ورته د عبرت دپاره چې قرآن وایي د خلکو د عبرت نمونه مې وګوري نو پته ولګېده که یو سړی ورته ګوري او عبرت یې حاصلولی شي نو ما ورته وویې ټیزه نه تاوې ربې اوس خو دلته پروت یې که نه تا خو د ربوبیت دعوه کړې وه که تا خو یې د ډوډۍ زه ورکوم رزق زه ورکوم هغه میوزم کې دی پروت دی زما او هغه میوزم کې د دنیا څیزونه پراته دي نو زما په خیال که موقع وه که نه نو بله جمعه به راته انشاءالله د هغې بیان ځکه چې هغه میوزم کې ډېر ناشنا څیزونه دي اب هم درته بیان کړم او یو ډېر په دنیا کې اووم نمبر اعجوبه احرامات مصر سړی حیران شي خدایا د احراماتو چې دا دوی جوړ کړي څنګه دي لوی لوی د تیږو یو لوی لوی بل دغه جوړ کړی دي چې دا تیږې سر ته د کټي عمره او د غوی عمره دا تیږې دا برک سره څنګه رسولې او بیا دننه پکې لارې دي دې کې به دوی خپل مړي پرېښودل او خښول به یې پکې مړي به یې پکې پراته زه پکې ورکو شم زما ما انیس احمد و را سره یو بل ملګری و د هغه دی فهیم صاحب هم را سره او ریدار شاه را سره و زما ماما زوی هم را سره مونږ پکې دننه ورغلو هغه د هغوی هغه د لاشونو د کېښودو هغه ځای نه مو کتل ډېر لاندې جوړ هغې کې چې شی کېدی اوس دې هم که پکې سیو کېښود دوی وایي نو دا به په کلونو پر پروت یې خو څښا کېږي به نه داسې عجیبه شیدونه جوړ کړي نو هغه د هغې هغه د مصر چې ما کوم تاریخي ځای نه کتلی دي هغه به درته انشاءالله العزیز آینده جمعه بیان کړو ورونو لویه د دې ټولو خبرو خلاصه څه ده چې الله همیشه د حق ملګرتیا کړې ده د پیغمبر ملګرتیا کړې ده او که چا باطل سر اوچت کړی دی نو الله پاک ټک ورکړی دی او ذلیل کړی دی فرعون هغه طاقت چې د دنیا لوی طاقت و په هغه زمانه کې خلکو به په عزت نظر کتل د قدر په نظر به ورته د خلکو کتل او خدای به یې ورته دم دعوه کړې وه لیکن تر ننه پورې نمونه عبرت پروت دی کبر باندې الله ډېر خفه کېږي د خدای چې څوک مقابله کوي او سرکشي کوي ټیک ده دنیا کې لږ وخت خو به دا کبر تیر شي خو خدای به بیا دې ذلیله کړي کبر به نه کوو لویي به نه کوو موږ به ځان ته عاجزه وایو چې الله پاک زما څه ټوکې دا د رب العالمین په لاس کې دی
کله چې غواړي نو ما بیمارولی شي، کله چې غواړي ما وجلی شي، کله چې غواړي زمانه ژبه اغېستی شي، زمانه غوږ اغېستی شي، زمانه سترګه اغېستی شي، زمانه دا وجود اغېستی شي. قسم دی چې ما هغه میوزیم کې هغه بلاګانو ته وکتل. تاسو ته اوس وخت ډېر زیات کم دی، نو بلې جمعې له مې ځکه وساته چې زه تاسو ته ووایم چې دوی په کومه طریقه دوی له خدای کم طاقت ورکړی، دوی له خدای کم طاقتونه ورکړي، دوی کم